جاوید یې دته خېجه عزت نه خپل هغه جوړې کړي که نه یې جوړې کړي هدیره هسته ویډي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کم خصوصیات دی کې یوه نمبر خبر چې جامعیت څه معنا د یو شی چې شی دومره را ډیر وي که نه څه بل چوته نه وي مختوجي ته ویل شي جامعیت پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی اول نبیوں نے کوم رسالت هغه به یو قوم دپاره یو ټیم دپاره بو که نه اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا د هغو تعلیماتو له تعلق هم قوم او دور سره و که نه هغو له تعلیمات خو نور نه چلیږي بس صحیح شوه مگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چونکہ تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے پیغمبر سم خو ټولو زمانو دپاره پیغمبر راغلی که نه اس لیے آپ کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے د دې والا په تعلیماتو کې دومره ډېروالی د دومره جامع دي کہ قیامت تک کے انسان د قیامت پر انسان خواہ کسی بھی قوم د کوم قوم نه هم وي یا دور سے تعلق رکھتے حکم دور سره هم وي کومې صدۍ سره تعلق ساتي سید اوس 1400 د صدۍ تېره شي 1500 که نه نورې بره سیارې صدۍ ولا بدل خلک مزاج بدلوي و ټوله دنیا د څومره خالر کې قسمه رواجونه دغو ټولو دپاره کفي ده ښه ان تعلیمات سے رهبری حاصل کر سکتے ہیں د دغو تعلیماتو نه هغو تعلیماتو نه ټول خلک ځان ته لیار کتل شي حاصلول شي همگیری همه ټول تل شي ګیري معنا نیول همگیری معنا څه ټول شي ورکشتو صحیح ده دا د جامعیت په معنی باندې خدای اردو ټکه راخستی جامعیت ربی ولا ټکه ښه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی پیغمبر سے کوم تعلیمات متم پیش کړلو کنه ان کی حیثیت محض نظری نہیں رکھی دغه له حیثیت صرف نظری نه ده یعنی تیوری سره تعلق نه ساتي ښه کنه بلکہ تیوریکلی فزیکلی پریکٹیکلی دی خواہ آپ علیہ السلام علیہ تعلیمات بلکہ خود ان پر عمل کر کے خپل پہ عمل کرو اور انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے عملی زندگی کی نافذ کری ہم وہ دکھایا بے متوخیل سے شو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے سکله د پیغمبر سم په پاک ژوند باندې نظر واچولی شي تو معلوم ہوتا ہے داسې معلومیږي کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی کورنۍ زندگی وي که سیاسی زندگی بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ وړوړو کو سره تعلق ساتل وي که کټو سره ممیلا کولی امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ د امن دور کا د جنگ زمانہ عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں د عبادت رسمونه کا یا معاملات قرابت کی تعلقات یا همسایگی کے روابط تعلقات تل صحیح ده زندگی کے ہر پہلو میں دی زندگی پر اڑخ کے سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے د پیغمبر سره کوم سیرات ته ژوند د موټولو دپاره چې د کفي ده او د عمل نمونه ده مو دپاره چې د نمونه اوس الله تعالی څه فرمایي په باره کې الله تعالی یې دي که نه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زندگی کی سیرت کې بهترینه نمونه ده نمونه چې شتیل شي لکه چوته چې څه راوړي که نه سمپل غونې څه خیر ده سمپل چوته څه خیر مو ته دا نمونه وه خیره بل رقم چپل وه خیره کم تیل شي مو ته دې نمونه شاید سره وي به دکانګې لاقي نمونه به تو خوښېږي که نه د پیغمبر علیه صلات وسلام له هر پهلو مو دپاره یوه نمونه ده ته که زه سیاسي جوړ شم څنګه ژوند تېر که پیغمبر سم تعلیمات شته زه استاد غونې څنګه ښه استاد به ځان نه څنګه جوړه پیغمبر سم غونې طریقې اختیار کړه که نه زه نو ښه تاجر څنګه جوړه پیغمبر سم طریقه دې ښیلې ده زه نو ښه پلور څنګه جوړه پیغمبر سم د طریقه ښیلې که نه دې تېل شي نمونه ټیک شوه ختم نبوت دا د پیغمبر سم د نبوت خصوصیت ده